الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله منهم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. صدق الله العظيم. بشوق محبت سردر الشريف والوليس. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه. زما عزت مندو ډیره خوش قسمتي زموږ د ټولو چې الله رب العزت دا بابرکته محفل زما او ستا نصیب کړ. بهرحال ما خو خبرې کول نه غوښتل، چونکې مولانا سلیم صاحب ډېر بهترین واعظ او نصیحت موږ ته وفرمایل. پکار خدا و چې په حقې مې افتتاح کړې وه، خو چونکې د مولانا محترم صاحب حکم دی چې مختصر شانته تاسو لږ هم کلام شئ، نو وخت هم ډېر مختصر دی. ما چې کوم آیات مبارکه ستاسو وړاندې ولوستم، الله رب العزت په دې آیات مبارکه کې زما او ستا د ارادې او زما او ستا د نتیجې ذکر فرمایي. ځکه زما عزتمندو ډېر خلک به په دې کلي کې موجود وي، ډېر خلک به د دې جومات په خوا او شاګاون کې موجود وي. خو دا توفیق الله رب العزت تاسو له درکړو، خپل ځان ته یې ودرولی. ځکه تاسو هغه خلک وئ چې تاسو طلب راوړلو، خپل اختیار مو استعمال کړه، الله درله توفیق درکړه، الله درته خپل ځان ته ودرول، دا یې درته اسان وګرځول. الله رب العزت فرمایي: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کوم خلک چې زموږ طرف ته په راتګ باندې کوشش کوي، نو موږ هغوی ته لار اسانوو. ډېر خلک به داسې چې هغوی به خواهش لرلو، خو چونکې صرف هغه جذباتي خواهش. زما عزتمندو تاسو خپل کارونه پرېښوده، خپل د دې وخت مصروفیات هم پرېښوده او دا شان الله رب العزت ته ودرېدی. دا ډېره عظیمه موقع ده، ځکه چې یو انسان په عام ماحول کې څه تیاري وغیره وکړي، کله اخري ټیم شي، نو هغه د هغې مالک نه چې کوم دی خپل د مزدورۍ نتیجه غواړي، مزدوري ترېنه غواړي، او دا د ټولو نه قیمتي وخت وي. که دغه ټیم کې دا مزدور د هغې مالک نه خفه شي او لاړ شي، نو هغه دې ته به مزدوري نه میلاوي، او وایي چې تا خو کار اخري کې موږ ته پرېښوده، او که چېرې سر ته یې ورساو نو هغه به ورته مزدوري ورکړي. نن زما او ستا هغه ورځ ده چې دې باندې الله رب العزت د فرشتو په محفل کې په خپلو بندګانو باندې فخر کوي چې دا زما اهل دي، زما مقرب بندګان دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای: ان لله اهلین من الناس. بېشکه د الله دپاره په خلقو کې بعضې د هغې خاص اهل دي. صحابو تپوس وکړه: یا رسول الله چې دا کوم خلق دی؟ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: دا قرآن والا خلق دي، دا د الله والا دي، دا د الله خاص بندګان دي. نو زما عزتمندو تاسو قرآن واورېده، دغه شان د علماو او قاریانو حضراتو قرآن ولسته، دا ډېره عظیمه موقع ده. بخاري شریف کې یو واقعه راځي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو دیني محفل، یو مجلس قایم وي، نو فرمایي الله رب العزت په دغه مجلس باندې د فرشتو لښکرې راولېږي، او دا فرشتې تېر شاګر دا مجلس په خپلو وزرو کې راګیر کړي، او فرمایي داسې په ترتیب سره یو بل د بره ناستې ناستې تر د اسماني دنیا پورې. بیا چې کله محفل ختم شي، د الله دربار ته لاړ شي، سره د علمه الله ترېنه تپوس کوي چې زما بندګانو څه کول او څه یې غوښتل. نو الله رب العزت ته فرشتې چې کوم دی جواب ورکړي چې ستا بندګانو ستا ته ولاړو، ستا عبادت یې کاوه، ستړی وکړله، وایي څه یې غوښته اخر کې؟ مغفرت یې غوښتو، بخښنه یې غوښتله. الله رب العزت ورته فرمایي: اے فرشتو تاسو ګواه اوسئ
څه چې هغوی غوښته ما ورته ورکړه. نو فرمایي بیا په فرشتو کې بعضې فرشتې اعتراض وکړي، د الله مخې ته صرف شکایت پیش کړي چې الله رب العزت په دې کې خو بعضې داسې خلک وو چې هغوی خو صرف دې مجلس ته د بل چا سره یې کار و، صرف راغلی و، بس د مونځ ټیم شو او بس ایسته رامخې ته شو، یعنې د مونځ د ارادې باندې نه و راغلی چې زه به په ختم کې ودرېږم، او بس بیا ورله شوق ورغی او ایسته ولاړو. د دغې کس متعلق ستاسو څه خیال دی؟ نو دغه شانته الله رب العزت به یې اعلان وکړي چې دا ما د دې نورو په برکت سره دا مې وبخه. نو زما عزتمندو دا داسې محفل دی، الله رب العزت په دې باندې زما او ستا د شادوي د دغه 14 ورځو د دغې ستړې هغه بدله راکوي زما عزتمندو. او بیا د رمضان المبارک ډېره عظیمې ورځې شپې روانې دي، ډېره بابرکتې ورځې شپې روانې دي چې څومره په دې کې موږ خپل رب ته عبادتونه وکړو، څومره ستړي وکړو، دا به زما او ستا لپاره د فایدې سبب ګرځي. ځکه علما کرام فرمایي دا زموږ دپاره د نیکو سیزن دی. په دې میاشت کې ته تاسو خپل رب ته عبادتونه وکړه، نوافل وکړه، د تلاوت کثرت وکړه، ستا به عادت نه وي جوړ، په دې به دې عادت جوړ شي. سهار تهجد وکړه، چې کله دې عادت جوړ شي رمضان ختمېده وروسته 11 میاشتې بیا دې موافق تېروه. نو زما عزتمندو دا زما او ستا دپاره ډېر یو عظیمه موقع وه. دغه شانته الله رب العزت ما او ته دا موقع راکړله او دغه شان په دې کې شریک شو. بعضې خلک به داسې وکړي چې موږ خو د ضرورت په پیش نظر باندې موږ به شریک نه شو، دغه شانته مختلف قسمه مصروفیاتو. زما عزتمندو د قرآن نه بل مصروفیت اهم نشته دی الله ته. دا داسې مصروفیت دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو کس د قرآن کې مشغول و، د قرآن په تعلیم و تعلم کې او د دې په وجه باندې فرمایي عن ذکري و مسألتي، زما د نور ذکرونو او دغه شانته زما نه د غوښتو موقع ورته میلاو نشته. نو فرمایي اعطیته افضل ما اعطیته السائلون، فرمایي چې زه دې ته ورکړه کومه بهترینه ورکړه د هغې خلکو نه هم چې کوم غوښتنې کوي د خپل رب نه. نو بغیر د غوښتنې نه الله رب العزت د قرآن په برکت سره زما او ستا ضروریات پوره کوي. او دا زما عزتمندو په عشق او په محبت باندې کېږي. دا ستړې ده بېشکه چې مشکل کار وي ودرېدل، سړی پوره ورځ مشکلات برداشت کړي، دغه شان کارونو کې مصروف وي او بیا راشي شل تراوي، دغه شانته نه حرکات ورسره د ماسخوتنې مشکل کار وي. لیکن زما عزتمندو چې عشق او محبت زموږ په سینه کې د رب موجود وي، دا کار الله بیا اسانوي. او الله رب العزت به ورته ته ښودلې هم ده د صحابهو د اعمالو په صورت کې، د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اعمالو په صورت کې. یوه واقعه ذکر کومه انشاءالله تعالی خپلې خبرې ختموم. مختصرا ده د حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها واقعه به تاسو اورېدلې وي. فرمایي ماسخوتنې د منځه د پسه نیت وتړه د 2 رکعاتو په نیت باندې، او فرمایي قرآن یې پکې شروع کړه. قرآن یې شروع کړه، کله چې سحر د تهجد ټیم شه نو فرمایي ایله د 2 رکعاتو چې کوم دی هغه سلام وګرځاوه او بیا الله ته په دعا باندې شوه. او فرمایي دا کومې ورځې وې؟ دا د جمعې ورځې وې. په 2 رکعاتو کې پوره شپه تېره کړله، څومره اوږدې شپې وې. فرمایي الله ته وفرمایي ای الله ستا دا شپې ډېرې لنډې نه دي چې زما پکې 2 رکعاته وشول. دا ولې سره زما عزتمندو دا عشق او محبت و په سینه کې د الله سره چې هر کله دغه درد